بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصې الدرس الرابع عشر یعنی 14 درس او سبق نمبر 65 دی 65 او ضروری قاعدې به اول وایو. اول به د دې درس موږ ضروری قاعدې وایو، بیا به د الفاظ معنی وایو او د هغې نه پس په بیا الدرس الرابع عشر 14 درس د سر نه شروع کړي. نو ضروری قاعدو کې اول انتما را کړی دی. انتما څه ته وایي؟ دا انتما څه شی دی؟ دا یو ضمیر دی. ضمیر د تثنیه مخاطب چې څوک د مخې ته ناست وي هغه ته مخاطب وایي، چې څوک خبرې کوي هغه ته مخاطب وایي، چې په دې طوا باندې زیر کې که نه نو متکلم ته مخاطب هم وایي، او چې په طوا باندې زبر شي که نه نو چې څوک د مخې ته ناست وي هغه ته مخاطب وایي. نو د تثنیه مخاطب یعنی حاضر چې مخې ته کوم کس ناست دی هغه ضمیر دی. انتما د تثنیه مخاطب یعنی حاضر ضمیر دی. انتما د تثنیه مخاطب یعنی حاضر ضمیر دی. د مذکر او د مؤنث دواړو دپاره استعمالیږي. که مخاطب دی مذکر وي او دوه کسان وي د هغې دپاره هم انتما راځي. انتما معنا تاسو دواړه. او که د مخاطب دی مؤنث وي نو د هغې دواړو دپاره هم راځي. د مذکرو دواړو دپاره هم انتما راځي تاسو دواړه، او د مؤنثو دوو دپاره هم انتما راځي تاسو دواړه. نو ګورئ انت معنا ده ته یو سړی. بیا بل کې ورسره جمع کې انتا دوه سړي دي او یو تم ته وایي چې انتا او انتا، نو دا عرب نه استعمالوي. نو که مخامخ درته دوه سړي ناست وي نو داسې به ورته نه وایي چې انتا و انتا، ته او ته، نه هغې دواړو ته به وایي انتما تاسو دواړه. که مخامخ درته دوه کسان وي نو داسې به ورته نه وایي انته و انته. انته د یو سړي دپاره راځي، او که دوه د مخې ته ناست وي نو هغې دواړو ته به وایي انتما. نو انته و انته دا د سړي دپاره راځي، او د ښځې دپاره راځي انتي و انتي. دوه ښځې مخې ته دې ناستې دي نو هغې ته به داسې نه وایي چې انتي و انتي، داسې نه، انتي و انتي نه، د دې دواړو دپاره هم راځي انتما. نو دا انت و انت دوه سړو د انت و انت نو د هغې دواړو دپاره به انتما وي. او که دوه ښځې وي انتي و انتي به ورته نه وي، هغې ته به هم انتما وي. نو دا انتما د دوو سړو دپاره هم استعمالیږي او د دوو ښځو دپاره هم استعمالیږي چې مخې ته دې ناستې وي. دا یو ضروري قاعده شوه. دویمه ضروري قاعده هما چې دی دا یو د تثنیې ضمیر دی، خو دا د غایبو دپاره دی. چې دوه کسان وي که هغه ښځې وي د هغې دپاره هم هما ضمیر استعمالیږي، غایب وي موجود نه وي، او که دوه سړي وي د هغې دپاره هم دا هما ضمیر استعمالیږي. نو هما د تثنیه غایب ضمیر دی. هما د تثنیه غایب ضمیر دی. د مذکر او مؤنث دواړو دپاره استعمالیږي. ښه جي، دا انتما کې دا مثالونه یې رالیه کړي. انتما طالبانې، تاسو دواړه طالبان یئ، طالبان هلکان یې، تاسو دواړه طالبان یې. او د مؤنث دپاره مثال راکړی انتما طالبتانې، تاسو دواړه طالب علمانې یئ، طالب علمانې جینکۍ یئ. انتما طالبانې، تاسو دواړه طالب علمان هلکان یئ. و انتما طالبتانې، او تاسو دواړه طالب علمانې جینکۍ یئ. اوس د غایب ضمیر هما د تثنیه غایب ضمیر دی او د مذکر او مؤنث دواړو دپاره استعمالیږي. که دا مذکر که دوه مذکر وي د هغې دپاره هم هما استعمالیږي، او که دوه مؤنث وي د هغې دپاره هم هما ضمیر استعمالیږي. لکه هما طالبانې، هغه دواړه طالب علمان دي. او که دوه جینکۍ وي نو هغې دپاره وایي هما طالبتانې، هغه دواړه جینکۍ طالب علمانې دي. هما هغه دواړه جینکۍ او هما هغه دواړه هلکان. نو ګورئ دا د یو سړی چې غایب وي نو د هغه لپاره هوه راځي. هوه هغه یو سړی، او بیا چې ورسره هوه جمع کې هوه هغه یو سړی. نو که دوه غایب وي نو هغې دپاره به نه وي هوه و هوه، هغه او هغه نه، هغې دواړو دپاره به وایي هما هغه دواړه. ټیک شوه؟ نو هوه و هوه داسې به نه وي چې دوه کسان وي نو د هغې دپاره به هوه و هوه نه وي، هغې دپاره به وایي هما هغه دواړه. اوس دوه جینکۍ دي، د هغې دپاره د یوې دپاره هیه جمع هیه او هیه
هیا هغه یوه جینۍ وهیا او هغه یوه جینۍ داسې به نه وی که دوه جینکۍ وي غایب وي نو د هغې دپاره به هیا وهیا نه وی هغې دپاره به هم هما ضمیر ووی هما معنی ده هغه دواړه جینکۍ هما معنی ده هغه دواړه جینکۍ او انتم او هما معنی ده هغه دواړه الکانم نو دا هما د غایبو جینکو دپاره هم راځي د دوو او د دوو غایبو الکانو دپاره هم راځي ټیک شوه او دغه شان انتم هم د دوو حاضرو الکانو دپاره هم راځي سړو دپاره او دوو غایبو ښځو دپاره هم راځي اوس درېیمه قاعده ذانکه چې دی دا د اسم اشاره ده د بعید دپاره چې لرې درته یو هلک وي نو د هغه دپاره به ذالکه راځي ذالکه او چې دوه هلکان وي نو هغې دپاره به ذانکه راځي ذانکه ټیک شوه نو دا ذانکه اسم اشاره ده د لرې کسا د دوو سړو دپاره ټیک شوه د تسنیه مذکر دپاره استعمالیږي ذانکه اسم اشاره ده د تسنیه دوه ته وایي د تسنیه مذکر دپاره استعمالیږي چې کله لرې وي چې دا دوه کسان لرې وي نو هغې دپاره به ذانکه معنی هغه دواړه چې نږدې وي هغې دپاره به وی د یو دپاره هذا او د دوه چې در سره خوا کې نږدې وي نو هغې دپاره هذانې ټیک شوه او که لږ درنه لرې وي نو هغې دپاره به ذاکه راځي ذاکه ټیک شوه چې لږ لرې وي هغې دپاره ذاکه یو کس دپاره او چې ډېر لرې وي یو کس وي نو هغې دپاره ذالکه معنی ده هغه یو سړی او که دوه وي نو د هغې دپاره به ذانکه هغه دوه سړي موجود دي خو لرې دي درنه او دا هما کې دوه سړي دي یا دوه ښځې دي خو لرې هغه غایب دي موجود نه دي نه لرې دي او نه موجود دي را سره هغه غایب دي او ذانکه کې خو شته دی خو لرې ناست دي نو هغې دپاره به ذانکه اسم اشاره ده ذانکه هغه دواړه سړي نو ذانکه اسم اشاره ده د تسنیه یعنی دوو مذکر دپاره استعمالیږي چې کله لرې وي لکه ذانکه طالبان هغه دواړه طالب علمان دي لکه د یو کس دپاره راځي ذالکه معنی ده هغه یو طالب علم دی او جمع ذالکه هغه یو طالب علم نو دا دواړه به شي ذانکه ټیک شوه نو ذانکه چې دی دا د دوو طالب علمانو دپاره راځي نو دلته کې دی ذانکه هغه دوه طالب علمان دي ذانکه طالبان هغه دوه طالب علمان دي بل تانکه نو د یوې چې یوه ښځه وي او لرې وي که نږدې وي نو هغې دپاره هذه راځي هذه معنی ده دا یوه ښځه او که دوه ښځې در سره نږدې وي نو هغې دپاره هاتانې راځي هاتانې معنی ده دا دوه ښځې هذه دا یوه ښځه او هاتانې دا دوه ښځې خو چې دا نه کله ډېرې لرې وي که نه نو هغې دپاره به تلکه د یوې دپاره به تلکه هغه یوه ښځه او چې دوه وي نو هغې دپاره به بیا راځي تانکه هغه دوه ښځې نو دا تانکه چې دی د دې معنی هغه دوه ښځې لرې وي هغې دپاره به اسم اشاره استعمالیږي تانکه نو تانکه دا هم اسم اشاره ده اسم اشاره ده د تسنیه مؤنث تسنیه دوه ته وایي د تسنیه مؤنث دپاره استعمالیږي چې کله لرې وي لکه تانکه هغه دواړه طالب علمانی دي تانکه هغه دواړه طالب علمانی دي د دوو سړو دپاره به ذانکه هغه دوه طالب علمان دي او د دوو ښځو دپاره به تانکه هغه دواړه طالب علمانی دي هغه دواړه جینکۍ طالب علمانی دي او د یوې دپاره راځي تلکه معنی ده هغه یوه ښځه یا هغه یوه جینۍ هغه یوه طالبه تلکه هغه یوه او بیا جمع تلکه نو تلکه ده چې دوه جینکۍ وي لرې وي که نه هغې دپاره به نه تلکه هغه نه هغې دپاره به وی تانکه معنی ده هغه دواړه جینکۍ ټیک شوه د هلکانو دپاره ذانکه راځي د جینکو دپاره تانکه خو چې هلکان دوه وي او لرې وي ذانکه هغه دواړه هلکان او چې جینکۍ دوه وي او لرې وي تانکه هغه دواړه جینکۍ او چې دوه سړي وي یا دوه ښځې وي او غایبې وي نو هغې دپاره به هما استعمالیږي هما معنی هغه دوه طالب علمان
هغه یعنی غایب چې کوم موجود نه دي هغه دوه طالب علمان او که هغه جینکۍ وي نو د هغې دپاره به هما استعمالېږي هغه دواړه جینکۍ ټیک شوه او انت و انت انتما تاسو دواړه نو دا انتما تاسو دواړه دا د سړو دپاره م استعمالېږي او که دوه سړي دي مخې ته وي هغې دپاره به انتما تاسو دواړه او که دوه ښځې دي مخې ته وي هغې دپاره به انتما تاسو دواړه ټیک شوه دا خو موږ سره ضروري قاعدې وې څلور هغه ختمې شوې اوس د الفاظو معنی راله راکړي دي اول لفظ یې راله راکړی انتما معنا ده تاسو دواړه انتما تاسو دواړه دا مخکې قاعده کې وي اولنۍ قاعده کې نو ګورئ ما ورته لیکلي مذکر او مؤنث د مذکر دپاره هم انتما تاسو دواړه او مؤنث دپاره هم انتما او که یو مذکر وي او یو مؤنث دی بیا به ورله څه استعمالوي بیا به ورله کوم لفظ استعمالوي فرض کا دا یو مؤنث دی او دا مذکر دی نو اوس به او مخې ته دی ناست نو بیا به ورته څه وی بیا به م ورله اوماقه انتما استعمالوي که دوه سړي وي د هغې دپاره به م انتما استعمالوي که دوه ښځې وي بیا به م ورله انتما استعمالوي که یوه ښځه او یو سړی وي بیا به م ورله انتما استعمالوي ټیک شوه جي نو انتما تاسو دواړه او ذانکه دا ذانکه ما تاسو وي هغه دوه لرې دي او سړي دي نو ګورئ د مذکر لرې دپاره ذانکه هغه دوه مذکر دوه سړي دي او لرې دي درنه تا ته ښکاري خو لرې دي نو هغې دواړو دپاره به وایې ذانکه هغه دواړه او اوس که دوه سړي وي که دوه ښځې وي یا که درې سړي یا ډېر سړي وي یا ډېرې ښځې وي نو او هغې وایي مونږه لکه اوس مونږ دوه کسان یو یو ځای م یو دا دی نو زه به وایم نحنو مسلمونه مونږ دواړه مسلمانان یو یا مونږه ډېر شو دا دی مونږه درې شو ګورئ مونږ درې شو یو ځای ما یو مې دا ملګری دی یو مې دا ملګری دی مونږ درې شو نو اوس په مونږه دقه او درې سړي یو نو به دغه ځان له استعمالو نحنو مسلمونه مونږه مسلمانان یو که دوه یو بیا به وایي نحنو مسلمانې مونږ دوه مسلمانان یو که درې شو بیا به وایي نحنو مسلمونه همدا نحنو به د دوو دپاره م استعمالېږي د ډېرو دپاره م استعمالېږي د دوه ښځو دپاره م استعمالېږي د ډېرو ښځو دپاره م استعمالېږي د یو سړي او یو ښځه چې هغې وایي چې مونږ نو هغې به م ځان دپاره نحنو استعمالوي یا دوه ښځې دي او دوه سړي دي هغې به م ځان دپاره نحنو لفظ استعمالوي نحنو معنی ده مونږ نو مذکر مؤنث دواړه ځان دپاره دا استعمالولی شي که دوه وي او که ډېر وي اوس تانکه دی ذانکه هغه دوه سړي تانکه هغه دوه ښځې دلته کې هم څلورمه او اخري قاعده وویله تانکه معنی هغه دوه ښځې د یوې ښځې یوه ښځه یو لرې د هغې لپاره تلکه راځي دا دی ما دلته لیکلی دی تلکه خو چې دوه ښځې وي د هغې لپاره به بیا تانکه معنی هغه دواړه مؤنث لرې دپاره ٹھیک شوه او هما هغه دواړه چې کوم غایب دي هغه دواړه که مذکر وي او که مؤنث وي مذکر که دوه مذکر دي او غایب دي موجود نه دي نو هغې دپاره هما او که دوه مؤنث دي د هغې دپاره هما او که یو مذکر دی او یو مؤنث دی او غایب دي د هغې دپاره هما غایب دپاره استعمالېږي صحیح شو جي نو دا زموږ سره ضروري قاعدې او د الفاظو معنی وي نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام